د شاه ولی الله او د زیناکار ووټ یو شان د جاوید غامدیم دا عقیده ده چې دغه شاه ولی الله او د دې هیرمانډای د ریډمې ووټ یو شان دی او د دوی شهادت څه دی یو شان دی. لیکن جاوید احمد غامدی وی هغه یو کتاب لیکلی دی برهان. په برهان کې د صفحه نمبر 25 نواله د 34 پورې په دې کې یو مسله لیکلې ده. هغه مسله داسې ده چې په گواهی کې نارینه زنانه کافر او مسلمان دا ټول یو شان. زمونږ اسلامی نظریه خدا ده چې کافر او مسلمان په گواهی کې څه نه دي یو شان نه دي او سړی او زنانه په گواهی کې یو شان نه دي. لیکن جاوید احمد غامدی وی چې دا څه دي دا ټول یو شان دي. بیا کې دي چې د یو آیات کتلې د قران کریم او بعضی مفسرین کتلې دا غینه دلیل نیولې لیکن آرامي د اغلام کوي کنه ځان لپینوم کوي بیا نه ویلې دي مفسر حواله نه ور کوي. لیکن بعضی مفسرین چې د جاوید احمد غامدی په شان دي هغه د آیات کریمه د لاندې لیکلي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. سورہ بقرہ آیات نمبر 168 تے دے کے بعض خلقو لکلی دی چې په معاملاتو کې د کافر او د مسلمان گواہی او شان ده. معاملات نه دي معاملات په دې کې د کافر او د مسلمان گواہی او شان ده. لیکن دا چا چې لیکلي دم غل خوړلي دي او دا څوک چې بیانې کنا او عمل پکې دي غل کوي لکه حلالا طیبا مونږ ته خوې وي تاسو حلال او پاک خورئ د ځمکې نه چې سي او تابعداري مه کوئ د شیطان ځکه دا دشمن ښکاره دی. که ته وایې چې معاملاتو کې به زه د کافر ومنم لکه یو ځای کې په ملیشا به دیوالو ځکه مونږ د نورو ملکونو نه ډېر خبر نه یو دلته مسلمانان هم پاتې کېږي کافر هم پاتې کېږي غیر مسلمه او په هغې کې خوراکونه د مسلمانانو ځان له تیارېږي د کافرو ځان له تیارېږي. نو دا بعضو چې دلیل نیولی ده د آیات نه نو تا ته دا کافر دا وایي چې او دا حلال دی د مسلمانانو خوراک دی او دا د کافرو خوراک دی نو تا ته به کافر دا وایي لیکن کافر خو تا دوکه کوي او خطوات شیطان دی هغه شیطان دی تا دوکه کوي نو تا ته به وښیي تا ته به غلطه سودا وښیي چې دا حلاله ده دا وال لہذا د کافر په ګواهۍ به عمل نه کوي. دا څه کړي دي جاوید احمد غامدی چې دا خبره غلطه کړې ده چې په گواهی کې څه دي مسلمانان او کافر یو شان دي او چا چې دلیل د آیات نه نیولی دی نو هغه غلطه کړې ده. بله دویمه ده دا خبره کړې ده چې نارینه او زنانه څه دي په گواهی کې یو شان دي. نارینه او زنانه په گواهی کې یو شان نه دي ځکه جاوید احمد غامدی ځان ته یو غټ سکالر وی لیکن د قرآن د سورہ بقره آیات کې الله رب العزت وی فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. آیات نمبر 282 آیات نمبر 282 کې څه وی داسې وی چې نارینه او زنانه دا یو شان ګورئ نه دي یو نارینه وی دوه به زنانه دی وی نارینه او زنانه یو شان دي. ارامي دی دی خوا جمهوریت تلار کولا وی ووټ تلار کولا وی ووټم ته شهادت وی کنه. لکه مثال په تور که زه تاته ووایم چې د دې زمانې نه د تیرې زمانې به والو چې شاه ولی الله را پاسې شاه ولی الله چې پاک او هند ته د هغه په ذریعه علم راغلی دی صرف دغه یو سړی و چې د علم راوړی دیني چې شاه ولی الله را پاسې او شاه ولی الله ووټ ورکي او بیا چې دی د کته د پنجاب د هیرمانډۍ یو زیناکاره ښځه راشي هغه ووټ ورکړي نو د شاه ولی الله او د زیناکارې ووټ یو شان د جاوید غامدیم دا عقیده ده چې دغه شاه ولی الله او د دې هیرمانډۍ د ریډمې ووټ یو شان دی او د دوی شهادت څه دی یو شان دی. لیکن مونږ چې وایو چې د نارینه او دوه زنانه به رایوځای کېږي او بیا به ګواهي کوي دا په معاملاتو کې دی ګورئ په حدود او په قصاص کې نه دی. معاملات دا چې که چا نه د قرض اخیستو چې وایي چې دا قرض پیسې لږې راکړه نو یو سړی دې وموندو بیا بل سړی نه دا یو سړی پې ګواه کا
او دوه ښځې وګوره هغه دوه ښځې پې ګواه کړه ځکه ښځې چې دا کون ذهني خبره دې ذریعه کېږي خبره دې څه شي ذریعه شي نو بیا به څه کوي ان تضل احداهما که د یو نه څه شو یاداشت نه لاړه نو فتذکر احداهما الاخرى بیا به څه کوي دا بله به ورته یادوي نو د جاوید احمد غامدي د عقیده غلطه د قرآن او د حدیث نه خلاف ده څومره مفسرین چې ګوري که د دې آیات ته لاندې که د هغه آیات ته لاندې نو هغوی وایي چې کافر او مسلمان په ګواهۍ کې یو شان نه دي او زنانه او نارینه په ګواهۍ کې یو شان نه دي لیکن جاوید احمد غامدي څه دی اب دې کې خطا دی او جاوید احمد غامدي چې دی ګوره دا وره سوچه کافر دی سوچه منکر حدیث دی سوچه دهري دی او که څوک په ایمان راوړي او د هغه په عقایدو پسې ځي هغه سړی کافر منکر حدیث دهري دی په دې خبره باندې به ځان پوه کړي